چې کله فاطمه رضی الله تعالی عنها بیا وفات کېده، د وفات واقعه هم ډېره عجیبه ښه ډېره عجیبه واقعه ده. علي رضی الله تعالی عنه د سهار لمونځ وکړو جومات کې ذکر و اذکار یې وکړو، نو چې د جومات نه پورته راغی که نه نو ډېر عجیبه حالت یې ولیدو. فاطمه رضی الله تعالی عنها یو طرف ته کپړې راسیارې کړي، کپړې هم وینځي، جامې راټولې کړي دا وینځي. دلته یې ځان ته میچن هم لږ څړې د دانې ځان ته ایښي چې میچن څه کړي اوړه جوړ کړي. دلته کې ځان ته جارو مې ایښې ده چې ځایونه زر زر را جارو کړي. وفات علي رضی الله تعالی عنه حیران شو. فاطمه نور ګله خو مې چېرته داسې نه دي لیدلي، سهار ټایم دی، ټول کارونه دې په یو ځای شروع کړي دي، کپړې دې مینځلو رااګستې دي، میچن دې پرې تړلي دانې وړې کوې او دارنګې جارو دې هم رااګستې کور ټول صفا کوې، پیاړ په دې ولې دا چل دې رااګستی دی. فاطمه رضی الله تعالی عنها وفرمایلو یا علي زما سره ټایم زر دی، زر زر کار زه نو ځکه کوم، زما سره ټایم لږ دی کار مې ځکه زر زر کوم. علي رضی الله تعالی عنه ورته وخندل، فاطمه دا ته څه وایې څه د ټایم در سره لږ دی، یا ته څه پایې؟ وی علي ما بیګا شپه فلم لیدلی یم، بیګا شپه مې څه لیدلی دی؟ خوب مې لیدلی دی. زمونږ کره نبي علیه الصلاة والسلام راغلی په ما پسې ګرځي، کله یوې کوټې ته ځي او کله بلې کوټې ته ځي. زه ورله راشم لاسونه دې ته وکړمه، بابا ته زما راتلی زه دې پرېښیم، دومره موده وشوله، زه ګوره زه دې پرېږدم ته رانه تلم. زما بابا محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په خزدا شو، ما ته وایي چې فاطمه په تا پسې راغلم، تا د ځان سره بیا تا د ځان سره بیامه. نو علي رضی الله تعالی عنه ته وفرمایلو پرېسیرت دا ښځه در خفلی تا ځان سره بیام دا کی فعل دا خو څه خوم دی. نو فاطمه رضی الله زاد هم فرمایل وی نه علي مې خبره هم کړې ده که نه، بله خبره هم کړې ده. لیسې درته وي ما ته وایي چې فاطمه نن خو دې روژه دې ولیده په پېشمنۍ دې په څه څه کړه، څه پکې څولې نه روژه دې په څه نه ولیده. ما ورته وایي چې بابا صرف 2-3 کجورې مې خوړلې دي او بوټ اوبه مې څښلې دي، په دغه کې باندې روژه یم، نور څه شی نه و د علي په کور کې نو په دې مې روژه نیولې ده. نبی علیه الصلاة والسلام راته وفرمایلو چې پېشمنۍ دې د علي په دسترخوان کړی دی او په روژه ماتې به دې زه په دسترخوان انتظار کوم، روژه ماتې به ما سره کوې، زه به ستا په انتظار یم، یم. فاطمه رضی الله تعالی زر زر کارونه وکړل او په اخر کې لاړه په خپله یې ولامبل وسلیم و، زه سره یې وکړ وی لامبی چې وی لامبر ځان ته یې کټ سم کړ په هغې کې سم لاس ته چې په هغې کې سم علي رضی الله تعالی ته ووایي راشه علي ما ته ودرېږه زه درته یو څو خبرې کوم، زه درته یو څو خبرې کوم. دا زما 3 وصیتونه دي دا د ځان سره که ښه دي. علي رضی الله تعالی ته فرمایي وایه فاطمې وایه راته څه راته اوس. وی علي اول نصیحت مې درته دا دی چې زه مړه شمه که نه نو کوم ځای چې د نکاح پخه هلته وګښه چې ښځه دې نیکئ، د نیکې ښځې سره پس زما د مرګه نکاح و، چې کوم ځای دې خوښوي ځان له نکاح وکړه خو نیکه دې بېزال. دویم وصیت مې درته څه دی؟ دویم وصیت مې درته دا دی که نه چې کله دې دویمه ښځه وکړله که نه نو دا یو کم 10 ورځې د خپل ښځې سره تېروه، خو دا یو ورځ زما بچو حسن حسین له ورته وه 10مه پس دوی نه ورکوه، ځکه دوی لپاره د مور او پلار د دواړو مینه پکار ده. علي رضی الله تعالی چې دا خبره واورده د سترګو نه یې اوښکې روان شي ته یې فاطمه بس که ما ته نه خبرې مه کوه بس که. فاطمه رضی الله تعالی د شغ علي د څادر نه سټینګ کړو له علي چې اخري ټایم شو روان رانه شو، چې اخري ټایم شو ما نه د سترګې واورېدلې ما ته خو لږ ودرېږه که نه لږ راته ودرېږه. علي رضی الله تعالی ته ودرېدو نو په دې کې حسني اواز وکړو. علي رضی الله تعالی ته فرمایلو بابا زموږ مور چېرته ځي؟ زموږ مور وایي زه ستا نه ځمه بابا زموږ مور چېرته روانه ده؟ فاطمه رضی الله تعالی ته فرمایلو ای حسنینه څه حسنه ای حسینه لومبی لاړ شئ په خپل بابا باندې سلام ور واچوئ د هغه توزې ته ودرېږئ او وایئ چې زموږ مور در باندې سلام که د کور ایستلو سلام شئ د بابا روزې له خو لاړ شئ ته سلام ور واچوئ بیا راځئ. حسن حسین رضی الله تعالی چې لاړه که ما او د نبي علیه صلات وسلام مبارکې روزې کې ودرېدلو او سلام دې څه ور واچو ای زموږ مور هم په تا باندې سلام زموږ مور هم په تا باندې څه کي روزې مبارکې نو ورته آواز وشوم زما نه سو په ما باندې سلام هر ته نه چیلی شئ لاړ شئ مور ته خو ودرېږئ د هغې مخ خو د نن نه بعد بیا نه بیا به حسن او حسین رضی الله تعالی رامنډه کړه واپس رالو. نو درېیمه خبره درېیم وصیت چې فاطمه رضی الله تعالی علي رضی الله تعالی ته کوي که نه ډېر عجیبه وصیت ډېر عجیبه خبره. یا علي ستا نه یو شی غواړم نن به رالاږه خامخ
نن درنه یو څیز غواړم هغه به خامخا راکړې ګورې علي. علي رضی الله ځان ورته په ژړا شو. وی فاطمه دومره ژوند دې ما سره ویسته خو د نظه پورې ما له څه شی نه دی ویستی. نه نه څنګه څه شی غواړې؟ وی علي زما خوله زما بابا بنده کړې وه. زما خوله چا بنده کړې وه؟ وی زه چې ستا کور ته راوستم که نه وی ما ته زما ماما وی چې ګورې د علي په کور کې هېڅ شی نشته. علي ډېر خوار دی ډېر غریب دی دا نه هېڅ شی نشته ګورې فاطمه بچی د هغه نه به هېڅ شی نه غواړي. تاسو ته وایم ځان ته هم وایم زموږ هم الله لورګانې راکړي دي چې کله د خاوند کور ته یې بوځې که نه نو دا ورته ووایه بچه خاوند به دې نه تنګوي خاوند به دې نه تنګوي بې ځایه دیماندونه کوي. الله دې موږ له داسې لورګانې راکړي. زما خوله زما بازار بنده کړې وه ما ته یې چې فاطمه بچې پر د هغې نه به څه غواړې نه ما ستا د څه نه غوښتل خو نن درنه یو شی غواړه. علي رضی الله تعالی ته وفرمایلو وی فاطمه غواړه چې څه غواړې هغه رانه وغواړه. فاطمه رضی الله تاسو ته دواړه لاسونه باسي کړئ څه کړئ تګ یې شای کلا علي رضی الله تعالی ته حیران شه فاطمه وتو څه چل دی څه وژون. فاطمه رضی الله تعالی ته فرمایي علي ما معاف کا علي ما معاف کا ما د خپل حق بها هسې نه چې زه د خپل بابا سره په حوض کوثر باندې ځلم او ته را روانې د هغې ځای نه او زما بابا ته اشاره وکړي چې ای محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ستا دې زور ګورې زه خفه کړی وم زما حق نه دی فوټ کړی. علي برې ما معاف کا هسې نه چې ما د خپل بابا سره د حوض کوثر باندې تېر ته شرمنده نه کړي. لاسونه یې ورته داسې شاته نیولي. علي رضی الله تعالی په چیغو چغې په جلا شو د فاطمه رضی الله تعالی لاسونه یې ونیول د سګې سره ولګوي چې فاطمه دا خبره خو ما کوله دا خبره خو ما کوله ته د چا لورې ته د دواړو جهانو د سردار لورې چې ما په سترګو کې تا چرګه به مله ګل دی پورې نه دی ښوولی ما خو وی چې د محشر میدان شي ته به زما په سر باندې نبي علیه الصلاة والسلام ته شکایت کوې چې زما په هغه داسې سړي ته چې ورکړی نو چې د هغه په کور کې ما چېرته په مله کې د ډوډۍ نه وخوړلي ما ویل چې فاطمه صاحب درنه معافي غواړم چې ګورې ما معاف کا دا خبره خو ما کوله نو فاطمه ته یې ما ته الله بیبیانو ته والا د الله دپاره یې خاوندانو څه وکئ احترام وکئ عزت وسئ ادب وکئ. فاطمه رضی الله تعالی ته بیبي هغې سره غم دی هسې نه چې په ما باندې د خاوند څه پاتې شي. او بیا علي رضی الله څه فرمایي علي ته چې رالې ما ته غسل وکړو که نه زما دغه غسل کافي خو ما له نور غسل مه راکوې هسې نه چې زما بدن بل چا لاس ولګي زما په بدن باندې بل چا په خپل ژوندانه باندې اسماء رضی الله تعالی یو صحابي ده اسماء بنت عمیس رضی الله تعالی عنها هغې ته یې ویلو اسماء زما بدن چا لیدلی نه دی په ژوندانه باندې خو چې ما شمه که نه نو سره غم زه دی چې دا زنانه خلکو په کټ کې اخیستې نو خلکو څه پته لګي څوک وایي غڅه وه څوک وایي کمزورې وه. د اسماء ما سره دا غم دی چې زما په بدن باندې به د خلکو سترګې لږ د اسماء رضی الله عنها ته وفرمایلو فاطمه ما به خبر شو یو خبر ولیدلی او ډېره لږ خوښه شوې دا ښه دې څنګه دې لیدلې ده د اسماء رضی الله تعالی د کجورو پاڼې راوغوښتې که نه دا څانګې د هغې نه داسې د بیرولۍ غوندې شکل جوړ کړو وی هلته کې به خبر شو کې هغوی د زنانه جسم چې په هغې باندې په کټ باندې دا کېږدي نو فتح بیا نه لګي ما به خبر شو کې دا شی لیدلی شي. علماو لیکلي دي که نه وی اسماء فاطمه رضی الله تعالی د نبي علیه السلام د وفات نه وروسته چېرته نه خندلي فاطمه رضی الله تعالی عنها د نبي علیه السلام له مرګ نه وروسته چېرته نه خندلي یو ځل هغه د نبي علیه السلام په زندانه خندلي نبي علیه الصلاة والسلام داسې بیماری کې واغه بیماری چې پای کې د وفات نو فاطمه رضی الله تعالی چې راغله که نه نو نبي علیه السلام ورته فاطمه غوږ ماته رادې خوا کړه نو فاطمه رضی الله تعالی ته غوږ اخوا کړو نو نبي علیه السلام ورته غږ کې پټ څه ووایست نو فاطمه رضی الله تعالی په ژړا شوه په څه شوله په ژړا شوه بیا ورته فاطمه غوږ رادې خوا کړه چې بیا د فاطمه رضی الله تعالی غوږ اخوا کړو نبي علیه السلام ورته بیا څه غږ کې څه وویل د فاطمه رضی الله تعالی په خندا شو څه شوله عایشه بیبي فرمایي زه حیرانه شوم هغه وخت داسې و چې د تپوس نه و نبي علیه السلام په سخته کې ما د دې نه تپوس ونه کړو خو چې نبي علیه الصلاة والسلام د دنیا نه تشریف وورسه موده تېره شوه ما بیا د فاطمې نه تپوس وکړو چې تا ته د دواړو جهانو سردار اول ته غوږ کې څه وویل ته څه ژړا شو بیا درته څه وویل ته به خندا شو داسې نو فاطمه رضی الله تعالی فرمایي که نه
ما ته نبي علیه السلام هم چې ځې فرق ما ته جوال ما فرق که نه ما ته چې بچې زه درنه زه درنه ځم ښه زه درنه روان یم د الله ملاقات له روان یم تاسو راله تاسې کېږئ زه ځکه په جلا شوم بیا راته چې لږ دې خوا کتم بیا چې ما نبي علیه السلام څخه غوږ وکړو که نه نبي علیه السلام راته وفرمیل چې که ته مه خفه کېږه ما د ټولو نه لومبې به زما په خاندان کې ته زما خوا ځاسي لومبې به د ټولو زما سره ستا ملاقات کېږي وایي زه په خندا شوم ښه خوشحاله شوم د نبي علیه السلام د وفات نه وروستو فاطمه رضی الله تعالی صرف 5 میاشتې ژوند تېر کړی دی 5 میاشتې بعد په سجده تللې ده نو فاطمه رضی الله تعالی چېرته خانځنې وي نو ښه چې نبي علیه السلام وفات شو خو په دغې موقع وخاندئ چې اسما رضی الله تعالی هغه ډولۍ غونته شکل جوړ شو که نه یې حبشو کې په مړي باندې هغوی زنانو په مړي دا شي دي فاطمه رضی الله تعالی خو یې دکه وخانده دا وخندل خوشحاله شو راته وایي چې زه د علي تبع وم خو چې تا ته هم دا خبره یادوي ګورې زما په بدن باندې بیا دا څیز کېدی چې زه مړه شم چې چاته پته نه لګي میرے علي زه چې مړه شم که زما جنازه وړئ که نه نو یې تیاره کې اوسه په څه کې اوسئ په تیاره کې اوسئ وایي دویم دا دی زما په کټ باندې بس دغه ګورلۍ غونته کې شی جوړ کړئ د کجورو د پاڼو نه چې زما د جسم د کوڅه او تشوالي چاته پته ونه لګي په دې چې دا نن چې مونږ د زنانو باندې کم دی د زنانو په مړي باندې دا ګولۍ غونته څیز ږدو که نه د هغه فاطمه رضی الله تعالی فرمایي ښه خو افسوس دا خو دی دا خو هغه فاطمه وه که نه یو ځل یې نبي علیه السلام صحابه کرام ناست دي تپوس وکړه صحابه کرام هم دا راته ووایه که نه چې د ښځې د ښولو نه ښه خوبي څه شی دی په ښځه کې د ښولو نه ښه صفته څه شی دی صحابه کرام چپ شي چاله جواب نه ورته علي رضی الله تعالی فرمایي زه غلی فاسقل کېږه ته یې منډه کړه ما چې فاطمه ته به پته وي اعلان هم کور ته ما فاطمې رضی الله تعالی تپوس وکړه چې فاطمه نبي علیه السلام هسې مې تپوس وکړو فاطمه د ښځې د ټولو نه خوبي کم شی دی ښه صفت په کم شی دی فاطمه رضی الله تعالی ته فرمایل چې د ښځې د ټولو نه ښه صفت دا دی چې دا د پردي سړي بدن ونه ویني او پردی سړی د دې بدن نه وي د دې په نامحرم سړي سترګې فرې نه وځي او د پردي سړي په دې سترګې فرې نه وځي دا د ښځې د ټولو نه ښه صفت دی زه راغلم نبي علیه السلام ته ما وفرمایل چې د الله پاکه پیغمبره د ښځې د ټولو نه ښه صفت دا دی چې نامحرم سړی دا ونه ویني او دا نامحرم سړی ویني زه نبي علیه السلام راته وفرمایل چې علي ښه رښتیا ووایه جواب چا درکړی نو علي ښه رښتیا په جواب چا درکړی دی چې ما ته چې الله پاکه پیغمبره فاطمه راته وویلو فاطمه نبي علیه السلام وفرمایل چې الفاطمة بضعة مني فاطمه خو زما د زړه ټیکله ده که نه فاطمه خو زما د زړه نو د فاطمه رضی الله تعالی په ژوند باندې د هغې په جسم د چا سترګې نه وي لګېدلې موږ خو نن د زنانو په مړي باندې هغه څیز مې کېدو چې د جسم یې چاته پته نه لګي او هغې په ژوندانه باندې سر مې دې څک کړی د هغې په بدن باندې بورکه نه وه هغه په یو نرۍ لوپټه کې ګرځېده هر چاته پته لګېده چې دومره غټه ده دومره نرۍ ده او دا ده او دا ده بس د ما تا پټه کونې صفا کوسی ده په ژوندانه باندې هغې خپل جسم نه پټ سړو ته یې شو کو دومره غټه یم دومره کمزور یم داسې یم چې مړه شي زیاته یې څادرې راواچوو اوس یې څادرې سړی راچوي په ژوندانه خو هر چا لیدلې ده نو دا د فاطمه رضی الله تعالی عنها د وفات واقعه وه او چې کله د چا شوله وفات شوله او علي د دفن وشو او خاورې په ورغړولې شوې چې علي رضی الله تعالی د چا کړه خلکو زه اوس د دنیا په حقیقت باندې پوه شو چې دنیا کې وفا نشته دنیا کې وفا زما د فاطمه جدا کړه چې داسې ښایسته جوړو کې جداوالی راځي ما له به د فاطمه غونته حسن چېرته شي اوس ما له به د فاطمه غونته ښځه اوس چېرته پیدا شي ای خلکو ګورئ دنیا دغه ژوند دی دې کې وفا نشته د ځان له تیارې وکئ په دې لاسو مې د نبي علیه السلام قبر ته کوز کړی اوس د هغه لور هم قبر ته کوزه کړله دغه دنیا ده ای خلکو په دنیا پورې زړه مه تړئ دنیا پورې زړه مه تړئ وروڼو دغه د دنیا ته د الله دپاره د دې دنیا نه لږ ځان راولغړ دغې ورځ د تیارې کړو زه الله له چې ځان له غلو چې الله تبارک وتعالی خو رضا کړو که نه بله مخه ته تلو شته کوم بل ځای ته تلو وي خو موږ مخه چې موږ دا چغې پرېږدي چې بل ځای ته تلو وي خو موږ نه پته ولګي چې زه بل ځای ته خلاصې شته دي نو چې بل ځای ته خلاصې نشته دلې الله تبارک وتعالی لکلی دي که کبر لته تغې الله له جواب ورکول ولې کو دنیا پورې انخطیږي په دنیا پورې انخطیږي او حرام نه ګورو
اس وپا نسته دی دنیا کې نک د دنیا نه ځان راونغاړو او الله تبارک وتعالی دې زمونږ زنانه د فاطمه رضی الله تعالی عنها مانته کې زنانه جوړې کړي. الله تبارک وتعالی د عمل پینتو